نو کله چې یو انسان د الله قوانین ترکی او دی د هغې دایرې نه بهر ته وځي نو الله فرمایلی اولئک کالانعام بل هم اضل دا په شان د ساورو زناورو دی بلکې د هغې نه هم زیات ګمراهري نو انسان چې په دې دنیا زندگی تیری نو دی به یو قانون ماتحت زندگی تیری دی به د هغې قانون په دایره کې دننه دننه زندگی چې نو دا تیری چرته هم دی د هغې قانون نه بهر هغه زندگی نشي تیرولی کنه دا یو عام حیوان دی لکه امام احمد علی لاهوري رحمت الله علیه نظر ته الله ښکاره کړل دی واقعي انسان ته یو بله خبره ذهن ته سوچ ته او فکر ته راشي کله کله یو انسان د یو انسان تعریف وکړي یاره دا انسان ډېر زیات ښه دی دا انسان ډېر زیات قابل دی د مختلفو صفاتو چې کوم دی نو تذکره وشي او د تعریف وکړي دا تعریف په اصل کې د الله د ستارې تعریف دی ګورې ښه انسان دې ځان ته لږ سوچ وکړي ستا یو انسان تعریف کوي چې را امانتدار دی ته خپله ځان ته سوچ وکړه ته څومره خاینې څومره غداري کوې دغه شان د یو انسان تا ته هغه ستا صفت بیان کړي چې انتهایی قابل دی ته خپل ذهن ته سوچ وکړه چې څومره نالایقی دا د الله د ستارۍ چې کوم دی نو دا تعریف دی چې الله په تا باندې پردې در اچولي دي الله دې د چا په مخ کې چې کوم دی نو بې پردې کوي نه ورنه ستا د انسان تعریف چې کوم دی نو دا تعریف نه دی ګورې دا د الله دغه پرده پوشي تعریف دی ورنه انسان په حقیقت کې چې کوم دی ځان ته وګوري چې زه دننه څومره ګناهګار یم په ما کې دننه څومره خامیانې چې کوم دی نو دا پرتې دي په دې وجه باندې الله چې یو انسان ته د رحمت په نظر باندې وګوري علماو لیکلي دي انسان ته خپلې خامیانې په نظر باندې راشي او کله چې الله د یو انسان نه د رحمت نظر پورته کړي د دې انسان نه بیا خپلې خامیانې پټې شي ده ته بیا خپل ښه صفات په نظر باندې راځي چېرې په ما کې دا قابلیت دی په ما کې دا صفت دی خامیانې مکمل در د سترګو نه ختمې شي چې یو انسان باندې کله دا کیفیت راشي نو ته پوه شه د الله د رحمت نظر زما نه پورته شه بار کیف خبره ما دا کوله چې الله دا انسان دنیا ته راولېږه نه دی به د یو قانون په دایره کې دنله دنله زندګي بسر کوي و ذهن ته را سوچ راځي چېرې د کارخانې خو د خپل مالک قوانیني د یو ملک خو د یو بادشاه قوانیني د یو بلې ادارې د هغې ادارې د مشر قوانیني وس دا انسان خو په دنیا کې کولاو ګرځي وس دی به د کم قانون د لاندې نه د چا د قانون ماتحت پیک نه دا انسان د لږ ځان ته سوچ وکړي چې دی دنیا ته راغلی دی چا راوستی دی دویمه خبره باندې ډېر سوچ وکړي چې ری دنیا نه بیایي څوک به یې بیایي نو ظاهره خبره ده چې دا انسان خود به خود دی دنیا ته نه راغلی نه دی انسان په خپله باندې ځان دی دنیا ته راوستی دی او نه دا انسان خود به خود د دنیا نه تلی شي او نه دا انسان په خپله باندې د دنیا نه رخصتېری شي د دې انسان دنیا ته د راتلو هغه د راتلونکی چې راوستونکی ذات الله تعالی دی دا د الله په خوښه باندې راغلی الله چې غوښتل د دې انسان جسم څنګه پیدا کم د نارینه پیدا کم د زنانه پیدا کم او که داسې څیزې پیدا کم چې نه نارینه او نه زنانه د رنګ نه تور پیدا کم سپین پیدا کم شل ګوړې پیدا کم روغې پیدا کم دا د الله تعالی خوښه وه د الله په مرضي باندې دنیا ته راغلی اوس که د دې انسان مرضي وې نو هېڅ کس هم د دنیا نه تلو ته ګورې تیار نه دی تاسو کتلی د یو انسان نه ساه وخیږي د ده نه روح پرواز وکړي او د په کور کې دا بچی ناست او بچو ته اندازه ګورې ښه ولګي چې دا مړ دی ختم دی دلته کې کله کله وله ډاکټر راشي هغه ډاکټر وموي وایي د ده نه روح پرواز کړی دی خو بیا هم یاره وایي موږ یې د تسلۍ دپاره اسپتال ته وړو هلنګه ټولو ته به د سات یې تلی دی ډاکټر وایي سات یې تلی بس ختم دی بدن سوړ شوی دی خو دی هم بیا ګاډي کې اچي او اسپتال ته وررسوي ځکه د دنیا نه تلو ته هېڅ څوک هم ګورې تیار نه دی هغه که هر یو کس دی څوک هم دا نه غواړي دنیا نه دې زه رخصت شمه نو ته راغلی هم د الله په مرضۍ باندې ته به ځې هم د الله په مرضۍ باندې نه چې کله راغلی دنیا ته الله په مرضۍ باندې زی د دنیا نه د الله په مرضۍ باندې نو د الله د دواړو مرضو پرې منځ منځ کې به ستا مرضي بیا هم نه چلیږي بیا په دې کې را زندګي چې ته بسر کې دا به د الله د مرضي موافق استعمالیږي ته چې زندګي بسر کې د الله د مرضي موافق به یې بسر کې په خپله باندې ته په خپله سوچ نشي کولی چېرې زه په دې طریقې سره زندګي بسر کم نو دنیا کې د الله د قانون ماتحت به انسان زندګي بسر کوي او هر ټیم به دا ګوري زه پرې لار باندې ځم د الله قانون سره اذان وشرل تر الله قانون سره رمضان مبارک میاشت را الله قانون چې کوم دی نو سره غم راغی د الله قانون سره خادي راله د الله قانون سره دی د الله د قوانینو نه ذره هم د انسان ته اجازت نشته چې د دې نه اغاړي ته هغه دی ورواوړي که نه د مثال بیا د یو عام حیوان دی کم حیوان چې کوم دی نو هغه
په غیر د څه قوانینو نه چې د چا فصل ته ودنګل په کومه لار چې کوم دی نو دا ورغې وس په دې وجه باندې انسان بهر ټیم چې کوم دی الله تعالی حکم په هر یو کار کې ګوري او بیا د الله احکامات پیغمبر ښوولي دي الله په هر دور کې چې کوم دی د خپل منځ او د انسانانو په منځ کې یو قاصد مقرر کړی هغې قاصد ته نبي ویلی شي نبي هغه نبي چې کومې طریقې ښولي امت ته یې پرېښودي د الله په حکم باندې پرېښودي نو د الله حکم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقې پر یې قانون په دایره کې به د انسان هغه دنه زندګي بسر کوي د دې نه د اخوا وتو ته بالکل چې کوم دی نو د انسان ته اجازت نشته په دې وجه باندې دنیا کې یو ډېره زیاته بزرګه زنانه تېره شوې راک الله زنانو کې هم داسې زنانه چې نو پیدا کړي دي چې هغو د نارینهو نه بلکې د خو خلکو نه ډېر زیات مخکې سبقت چې نو دا وړی دی یو زمونږ را دور دی په دې دور کې افسوس په زنانو باندې بالکل د دین نه غافله یو مخکې یو دور الله د زنانو نه ډېر لوی کارونه اغوستي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي وی ما باندې چې الله کم دین نازل کړی دی کم څه مال را کړي دی الله آسماني علوم نو هغه علوم دا نیم چې زمانه منتقل کړي د امت ته رسول زما صحابه او نیم چې دی نو د حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها تنها زمانه زده کړي دي او امت ته چې دی نو هغه دین ور زده کړی دی اوس دا څومره علوم چې خلک حاصلوي دا څومره دین دا څومره زندګي چې خلک پرې دین پسې هغه ور بسر کې او ور تیرې کې او بیا هم دین دا مکمل زده نه کړي دا نیم دین حضرت عایشې صدیقې چې یو زنانه وه په کچه عمر کې هغې چې دی نو را زده کړی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه امت ته چې کوم دی نو ښوولی دی نور د زنانو بلا چې دی نو کارنامې دي د دین دپاره رابعه بصریه دا یو ډېره زیاته نیکعمله زنانه وه او بیا د دې د دیندارۍ واقعات د هغې نه کتابونه ډک دي چې دی خپله زندګي دا څومره د الله د قوانینو ماتحت چې کوم دی نو تېره کړې وه دی به کله کله خلکو ته نصیحتونه کول یو نصیحت یې عجیبه غونته کې دا کړی دی ورته وایي انسانه وګوره یو د حیوان مقصد دی چې حیوان پیژندلی چې زما مقصد دنیا ته د راتلو دا دی یو د انسان مقصد دی حیوان خپل مقصد دا ګڼلی دی چې بچی راوړه دي حیوان خپل مقصد دا ګڼلی خوراک کول دي حیوان خپل مقصد دا ګڼلی چې څښاک کول دي د دې نه اخوا د حیوان بل څه مقصد چې کوم دی نو دا ذهن ته نه راځي یو د انسان مقصد دی د انسان مقصد د حیوان په شانتې نه دی خو رابعه بصریه وایي افسوس پرې باندې د انسانه چې تا د الله نعمتونه خوړل شروع کړل چې څنګه پیدا شوی او په دغه نعمتونو کې ستا غاښونه وغورځېږي او بیا چې نو غاښونه نور راوخیږي او بیا دغه نعمتونه په دې باندې ته خورې تر دې پورې بوډاوالي او ضعف حالت ته ور ورسېږي هغه غاښونه په دې نعمتونو په خوراک باندې وریږي او ختم شي لږ لږ پرې یخونو کې پاتې شي مکمل د الله په نعمتونو د خپل غاښونه وریجول خو افسوس په تا باندې دا دی افسوس په تا باندې دا دی چې څنګه را غاښونه پس کړل د الله په نعمتونو کې کاش چې د الله په ذکر کې د خپله ژبه هم پسه کړې وې خو د الله په ذکر کې ژبه پسه نه کړه بلکې د غیبت دپاره د چغلۍ دپاره دغه شان د کنسلو دپاره د بد او د فاش گفتگو دپاره یې تیره ساتلې د الله په ذکر کې پسه نه کړه د الله په نعمتونو باندې خپل غاښونه پس کړل ودې ریجول الان کې ستا مقصد دنیا ته د راتلو صرف د الله نعمتونه خوړل ګورې نه څنګه چې د یو حیوان او د یو ساوري مقصد دی بلکې ستا مقصد چې کوم دی نو هغه ډېر مخکې دی هغه یو بل مقصد دی یا دا خبره ذهن کې یاد ملحوظه وساتئ تاسو وایئ چې په غیر د رزق نه هم دنیا کې گزاره نه کیږي ولې د شریعت او د دین مقصد دا دی چې انسان د خوراک نه کوي نو دا خبره ذهن کې یاد وساتئ یو دی ضرورت یو دی مقصد بیل شی دی خبره زره مقصد کومه ضرورت بیل شی دی تاسو کتلی دي دې ځای نه خلک سعودي عرب ته لاړ شي هلته سعودي عرب کې ځان له یو وړه غونته کې دیره والي هغې کې اوله 7 کسان یا 15 کسان څومره چې ګنجایش شي هغه ملګري راجمع شي او په هغه ځای کې هغه ځان له مختلف څیزونه اوزار ځان له والي بسترې والي هلته کې ځان له لوښي والي سلنډر والي ځان له پخلی چې کوم دی نو دا کوي اوس قدر انسان ته دا ووې چې هلکه ته مسافر یې تا چې ښځه پرېښودې تا بچي پرېښودې تا کلویغې پرېښودې کله علاقه دې پرېښودې رشته دار دې پرېښودې ولې ته چې راغلی ته د دې لپاره راغلی بستره دلته ځان له والې ته د دې لپاره راغلی سلنډر ځان له والې ته چې کوم دی نو پیالې او لوښي دلته والې هغه وایي نه یو زما ضرورت دی یو زما مقصد دی زه چې راغلی یم دې لپاره راغلی یم چې ځان له دلته حلاله مزدوري وکړم زما بچي چې دی نو دا فراخه شي هغه زما مقصد دی خو دلته کې دا زما ضرورت دی اوس که یو انسان هلته کې د دې ځای نه لاړ او دی هغه خپل مقصد له نه ځي کار له نه وځي ګورې ښه
دره صرف چې کوم دی نو مقصد دا کلو وشربو وګرځي هلته خوراک او څاک دله وګرځېده د هغه ځای نه قدم بهر ته نالي اوس پر انسان باندې خلک لان او توان کوي چې تا هر سره پرېښورې مقصد دې راسي چې کوم دی نو دا وګڼه کوم چې ستا مقصد هغه تا چېرې نو ترکه او پرې ښوده همدغه شانتې دنیا ته یو انسان راغلی دی دی ځان له ټیک ته کور به هم جوړوي د ده ضرورت دی دی به ځان له حلال روزګار هم ګټي د ده ضرورت دی دی به ځان له دنیا د راحت اسباب دا په قدر د ضرورت او حاجت د شریعت په حدودو کې دنله ځان له کسب کوي دا د ده ضرورت دی خو کوم چې مقصد دی ضرورت د ضرورت په درجه کې مقصد د مقصد په ضرورت کې نه دا چې هغه ضرورت ته مقصد وګڼې او مقصد چېرته کې ضرورت ونه ګڼې ځکه نن سبا تاسو یې معاشرې ته وګورئ که نه موږ هغه ضرورت مقصد ګڼلی دی او کوم چې مقصد هغه موږ ضرورت ګڼلی تاسو وګورئ الله زموږ سره ډېره د نرمۍ معامله فرمایلې ده موږ یې پیدا کړی یو سهر نه رماسخوتنه پورې په موږ باندې صرف او صرف 15 منځونه یې راباندې فرض کړي دي او د هغې سره سره یې دا اجازت هم راکړی چې پر یې منځ کې خیر دی ته ځان له خپل ضرورت پوره کولی شي ځان له دکان چلوه ځان له کارخانه چلوه ځان له زمینداره کوه ځان له چې کوم دی نو نوره مزدوري دیاړي ګیلکاري کوه دا ضرورت ته ځان له پوره کولی شي مقصد چې کوم دی نو دا 15 منځونه دي نور داسې عبادات الله تعالی پر انسان باندې لازم کړي دي نو که تاسو کتلي که نه موږ د سهار نه د ماښامه پورې پر یې منځ کې چې کله بانګ ویلی شي حی علی الصلاح حی علی الفلاح هغه ټیم کې یو انسان مونځ له رانه شي ته پوه شه چې دا هغه ضرورت خپل مقصد وګڼه او کله کله کرام شي که تاسو کتلي هلکه زه ورځم زر زر مونځ کوم بیا راځم دا کار کوو په منډه باندې زه مونځ کوم یو 2 منټه کې راځم او هلته کې بیا راسې ټونګې مونګې وایي نو چې کم مقصد و هغه د ضرورت وګڼه او چې کم ضرورت و هغه د مقصد چې کم دی نو دا ګڼلی دی په دې وجه باندې دنیا کې د الله د قانون په دایره کې به دننه دننه ګرځي الله ستا ضروریات پیژني ګورې الله له چا سره ظلم نه کوي ګورې الله ستا ضروریات پیژني ستا مقصد هم چې کوم دی نو دا پیژني تا له د ضروریاتو اجازت درکړی دی خو مقصد چې کوم دی نو دا به نه ترکې نو رابعه بصریه وایي افسوس ته انسانه په تا باندې چې د الله په نعمتونو کې غاښونه پس کړل ودرېجول خو د الله په ذکر باندې خپله ژبه چرته هغه پسه نه کړه په دې وجه باندې هغه علماو لیکلی دي چې ګوره دا انسان د ده را زندګي چې کله تیریږي که نه نن ورځ تېره شوه بېګاله شپه راله شپه تېره شوه ورځ راله دا دغه شان تېره لکه تاسو یو کتاب مخکې کېښوده یو کافي تاسو مخکې کېښوله یو طالب علم دی دی لګیا دی کاپۍ کې ځان لیکل کې سوالونه لګي یو پاڼه سر ته ورسېره بله پاڼې را الټه کړه همدغه شان د ستا دا ورځ چې دی نو دا یوه صفحه ده یوه پاڼه ده کله چې را ختمه شي سبا له ته بله را الټه کې سبا نه بله ورځ شروع شي بله ورځ بیا بله پاڼه پوره شي بله را الټه کې اوس دې طالب علم چې پرې پاڼه باندې څه ولیکل دته اختیار وګورئ ځکه را بلکل ساده پاڼه وه که پرې باندې دی صحیح خط لیکي هم د لیکلی شو که پرې باندې د غلط لیکلی یا ده هم لیکلی شو خو چې یو پیره پرې باندې درج شو بس هغه درج شو اوس دا چې کوم دی نو ختمېدی د دې نه نه شي همدغه شانتې د انسان دا یو ورځ چې تیریږي دا یو سفر زندګۍ د ده را اوړي ګورې ښه پرون زمونږ یوه صفحه اوښتې ده هغې باندې چې مونږ څه لیکلي بس هغه لیک شوي دي هغه لیکل تلي دي الله ته رسېدلي دي ګورې اوس که مونږ د هغې راواپس کول غواړو دا قطعا نه راواپس کېږي ګوره تلي دي الله ته جمع شوي فرشتو لیږلي دي نن زمونږ د زندګۍ یو بله پاڼه چې کوم دی نو سار را الټه شوې ده اوس لګیا او چا به پې سار نه کنزل لیکلي چا به پرې کې غیبت لیکلی چا به پرې کې چغلي لیکلي چا به پرې کې دروغ لیکلي چا به ذکر اسکار لیکلی چا به تلاوت لیکلی چا به منځ لیکلی چا به چې کوم دی نو ښې او نیکې خبرې لیکلي چا به یو مسلمان سره چې کوم دی هغه د احسان خبرې ورته کړي د تسلۍ خبرې به یې کړي په هغه پاڼه باندې وی هغه چې دی نو دا لیکلي نه هغه لیکل به ماښام بیا الله طرف ته وررسي او ستا د زندګۍ به سبا یو بله پاڼه چې نو دا راوړي همدا پاڼې مسلسل راوړي انسان د خپلې زندګۍ را کتاب پوره کوي ګورئ انسان د خپل ژوند دا کاپي ګورئ سر ته وررسوي یوه ورځ به هغه راشي ستا د زندګۍ هغه صفحات په مکمل طور باندې ختم شي ستا ژوند به ګورئ ختم شي بیا که ته دا ډېر زیات وې چېره پرې تلو کې خو د ځان سره 2 رکعته نفل ویسم که نه اسرائیل علیه السلام بیا انسان ته ګورې صبر نه کوي ستا سره نن وخت دی ګورې خاک عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ملګرو سره په لار باندې روانو نو ودرېده یو ځای کې نه قبر و د هغې قبر غاړې طرف ته راکوز شو او هلته کې یو 2 رکعته نفل ادا کړل ملګرو دا خیال و چېره دا قبر والا کېدی شي د رشتهدار یا دوست دي نو ځکه یې 2 رکعته نفل د دې قبر په خوا کې وکړل عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چا تپوس وکړ
ورته وی چې دا دې ولې داسې وکړل دا دې څوک رشته دار او که یار دوست و او ورته یې پېژنم نه وایي چې نه یې پېژنې بیا څنګه کوشې وایي ما تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو روایت را یاد شو چې کله یو انسان د قبر ته ورښکته کړی شي دی پر یې قبر کې بیا هغه دا فریاد کوي خدای پاکه ماله دومره مهلت راکړه چې زه قبر دې کنارې ته ور وخېږم او په دې باندې صرف 2 رکعاته نفل ادا کړم ځکه ما ته نن په قبر کې د 2 رکعاتو هغه وزن معلوم شو خو الله چرته هم اجازت دی انسان له نه ورکوي چې دی د قبر کنارې او ډبې ته راوخېږي او هلته کې 2 رکعاته نفل چې دی نو دا ادا کړي الله چرته هم انسان له اجازت نه ورکوي نو ما دا سوچ وکړه چې عبدالله ابن عمره نن خو ستا سره هغه مقره نن خو په غیر د فریاده هغه ته کولی شي چې کوشي او 2 رکعاته نفل چې کوم دی نو دا ادا کړي بهر کیف خبره ما دې پورې کوله انسان چې د دنیا ته راغلی دی دی داسې شترې بې مهار نه دی بې جلبه اوښ نه دی چې په کم فصل باندې ورغی په کم طرف باندې ورغی د ده نه ګیر چاپېره د الله قوانین دي ګورئ هغه قوانین به دی ګوري تاسو چې کتلی دي څنګه تاسو یو ملک ته لاړ شئ یا زمونږ پر ملک ګاډي ته تاسو کېږئ ستا سره لیسنس نه تاله پرچه درکوي ولې تر هغې په قوانینو باندې نه پوه ګاډی به څنګه راګرځې ګاډی به کوم ځای کې پارکې په دې طریقه باندې ته نه پوه دغه شان ستا سره هغه یو ډیګري نه تا په اسپتال کې ورې نه پرېږدي تا په سکول کې چېرته استاذ کوي نه همدغه شانتې الله تعالی هم یو قانون را لېږلی دا به ته زده کېږ کله چې ګاډي ته خېږي اول به ته د روډ په قانون باندې پوهی ته چې یو اسپتال کې ډاکټر کېږي ته به په قانون باندې پوهی ته چې یو بل ځای ته ورځي یو ملک ته ورځي اول د هغې قانون خلک زده کوي زموږ مسافر دی نه لاړ شي شار شبړې بلکل د غرونو نه هلته اول د خلکو نه د ملک قانون تپوسي ګورې زه لا ګاډی وباسم خو قانون د دې ملک سره نور خلک یې ښه پوهېږي ګورې خبردار دا به داسې کوې په دې طریقه باندې به چلېږي که نه بیا به ګورې سبا به دې جیل ځئ یا به پرچه درله درکوي همدغه شان د دنیا ته ته رالې دا په تا باندې فرض دي چې د دنیا کې د زندګۍ بسر کولو قوانین ته زده کړي چې الله ما ته څه ښیي زما سترګې به څنګه استعمالېږي زما لاس او خپې به څنګه استعمالېږي زما دل او دماغ به څنګه استعمالېږي زما ژبه به څنګه استعمالېږي زما غوږ به څنګه استعمالېږي زما زړه به څنګه استعمالېږي لاس او خپې دا مکمل قوانین به ته زده کړې کله چې دا قانون او ضابطه زده کړه د هغې نه اخوا به په هغې دایره کې دننه دننه هغه خپله زندګي چې کوم دی نو دا بسر کې بهر کیف د انسان د زندګۍ یو ورق چې کوم دی نو دا وړي علماو لیکلي عجیبه خبرې لیکلې ده انسان ستا لپاره اهمې ورځې را درې دي یوه تېره شوې ورځ ده یوه راتلونکې ورځ ده یوه نننۍ ورځ ده تېره شوې ختمه ستا د اختیار نه وتې ده راتلونکې هغه ستا په اختیار کې نه ده شاید چې هغې ته ته ور ونه رسې او ته دې مخکې رخصت شي ستا تصرف صرف په نن ورځ باندې دی کله کله موږ دا سوچ کوو چې یاره صحیح ده د الله د قانون ماته زندګي به تېرومه خو ورېږه دا یو کار راته پاتې دی چې هغه وکړمه بیا به چېرې نه مونځونه شروع کړم دا ورې دا جمعه راشي د هغې نه به خوا مونځ شروع کړو دا شیطان انسان ته ګورې قطعا دا نه و چې دا مونځ خراب شی دی یا دا ذکر اسکار خراب شی دی یا د الله په قانون کې دلنه چلېدل دا خراب شی دی چرته هم دا نه وایي که نه ته به وایې چې څنګه خراب شی دی د الله قانون څنګه خراب دی خو شیطان انسان ته دا وایي ورېږه مړه دا خو د اتوار ورځ ده بله ورځ جمعه راشي د هغې نه به بیا هغه غسل وکړي په مانسي جامې به واغوندې بیا به خپل مونځ شروع کړي کله کله انسان ته راوایي ته ورې دا یو 2 میاشتې رمضان ته پاتې دي هغې کې بیا توبه وباسي ورې دا د حج داخله دې کړې ده که نه د دې حج نه به وروسته بیا سم شي نه هغه سمېدل ګورې بیا هغه د دې انسان په قبر کې بیا سم نه شي علماو لیکلي پرون ورځ وه سبا ورځ ده نننۍ ورځ ده پرون درنه تلې ده د سبا پته نه لګي ستا سره صرف او صرف نننۍ ورځ ده ګورې ښه ته چې ځان له را تاریخونه ورکې د دې څه پته لګي سبا تاریخ ته ته ژوندی او که نه جمعه ستا په زندګۍ راځي او که نه راځي ستا په زندګۍ باندې بیا رمضان راځي او که نه راځي د حج ته ته وررسې او که نه وررسې بهر کیف انسان له پکارداري چې له الله د حکم نه تجاوز نه کوي ګورې اصل زندګي د انسان دپاره هغه ده چې د الله په قوانینو کې دننه تېره شي د انسان دپاره د الله د قانون نه بهر ته کېدل دا د انسان اصل زندګي نه ده دا یو زناور زندګي ده یو کتاب کې مې عجیبه غونته خبره ولیده او بار بار مې داسې پړاوله ډېر خوند یې راکړه یو عجیبه غونته کې خبره وه چې د یو بوډا دی هغه بوډا ملا کږه شوې ده او ګیره او سر یې مکمل سپین شوي دي غریب بلکل ضعیفه دی یو ماشوم ته تپوس وکړه ورته یې بابا سي عمر به ستا څومره وي بچې زما عمر ټوټل 12 کاله دی ماشومانو پورې وخندل ورته ویې چې یاره بوډا ته ګوره ملا یې راټیټه ده ګیره او سر یې مکمل سپین دی غریب د قبر په غاړه باندې دی
او دی و چې 12 کالو یم هغه ورته اصل خبره دا ده چې زما 12 کاله ما ځکه یاد کړل چې تاسو ماته وی چې زندگی ستا څومره ده ژوند ستا څومره دی نو ژوند او زندگی اصل هغه دی چې الله د حکم ما ته تېره شي ما د نن نه 12 کاله مخکې چې کوم دی نو توبه ایستلې ده او د هغې نه وروسته مې الله د حکم ما ته دا بقایه زندگی تېره کړې ده ځکه ما وایي چې زما ټوټل عمر او زندگی را 12 کاله ده د هغې نه اخوا مې عمر ډېر زیات تېر شوی دی خو خو یو زناور وم زه یو ساوری وم زه یو حیوان وم عام نو په هغې کې ما د الله تعالی د حکم پابندي نه رساتلې هغې ته زه ژوند نه یم زما چې کوم ژوند د الله د حکم ما ته تېر شوی نه 12 کاله دی ځکه ما وایي چې زما عمر 12 کاله دی اصل زندگی زما 12 کاله ده په دې وجه باندې انسان دی پر خپل ضمیر کې لږ سوچ وکړي لږ ورته سوچ دی وکړي یو ځای کې هغه ستا سره یو کارخانې والا احسان کوي تا له الله تنخوا درکوي د هغې نه اضافي چې کوم دی هغه تا له اضافي پیسې هم درکوي اختر کې یو ځای بل ځای نو بیا تر هغې د قانون څومره پابند دی او دومره پابند دی چې څومره پابندي په کار د هغې 10 شونه ته پابند دی ته مخکې او وروسته سوچ کې ګورې ښه زما سره یو احسان کړی دی زما سره یو احسان کړی دی ما له چې کوم دی نو تنخوا دلته مقرر کړې ده زما د کور د بچو رزق د دې ځای نه دی محمود غزنوي رحمت الله علیه هغه یو وزیر او د هغه وزیر نوم زه تاسو ته بار بار یادوم ایاز نومې دی هغه ایاز ځان له په یو کمره کې ډېرې وزراو له مختلفې کمرې ورکړې محمود غزنوي ایاز چې کوم دی نو کمره کې یو المارۍ وه جدا او هغې ته یې تالې وهلې وې هغه المارۍ به یې هر ټیم نه کوله وهله او نه به یې بل چا ته تماشې ته هغه پرېښوده سهار وختي چې به یې مونځ وکړه د ټولو نه اول به ورغې او هغه المارۍ به یې کولاو کړه او د دروازه کې به یې سر دن ورومنډه تماشه به وکړه او بیا به راووته راووت دې خوا به راغې د نورو زراو دا خیال و چېرې دغه څه غلا کړې ده او د هر سهار ځي د دې باچا نه څه غلا کړې ده او هر سهار ځي هغې تماشه کوي پرې هغه یېرېدونکی دی چېرې چا د شپې هغه څیز ایستلی نه څه چې غلا کړی دی او د دې ایاز سره خو د نورو زراو هغه نالګي وه دا هغه ایاز دی په موږ باندې هم ډېر زیات احسان دی ګورې ښه محمود غزنوي په دور کې چې کوم دی دلته راغلی دی او دا ګالوچ علاقه باندې د مورچې باقاعده د علاقه یې فتحه کړې ده بهر کیف د ایاز سره نورو زراو چې نو بیا غصه وه ځکه چې دله به محمود غزنوي ډېره زیاته ترجیح ورکوله نورو زراو پرې باندې خفه کېدل باچا ته شکایت وکړه محمود غزنوي ته وی د دې المارۍ ده او سهار وختي چې مونځ وکړې ورشي هلته کې کولاو کي او بیا هغې کې دننه تماشه وکړي او بیا راوځي او بند یې کړي چابیانې چاله نه ورکړي غلا یې کړې ده هغه ورته وي صحیح راک محمود غزنوي ایاز راشه نورو زره هم راغونډ کړل ورته یې ستا دې کمره کې المارۍ شته وی او وی ته سهار مونځ نه پس ډایرکټ ورځي هلته تماشې کوې او وی بل چاله چابي نه ورکوې وی او دغه شانتي ره ما ته چې څنګه خبر راغلی بلکل دغه شانتي ره وی چابي راوړه چابي راوړه په دې زبانې کښېنه بل وزیر ته یې لاړ شه المارۍ کولاو که او څه چې پکې هغه ټول راوړه خلک خوشحاله دی چې ایاز خو به نن هغه ډېر زیات په بېعزتۍ باندې وباسي ځکه چې ډېر دغه ځای ناست دی او موږ به ورشه غلا به یې رابرسېره کړو چې ورغی په هغې کې پیسار پراته وو چې ځای په ځای ویلډ کړي وو داسې او یو څښا غونته کې وسکټ چې ځای په ځای ورته ټوټې لګېدلې او سرې شلېدلې جامې وې پکې هغه یې راوړې باچا ورته نور څه نه وی نه وی دغه وی او ورته ایاز ته سهار وختي ځې د دې ملاقات کې را څه نمونه په دې فلسفه مې پوه کړه هغوی زه چې اول رالم ستا دې دربار ته نو زما زه یو بانډچي وم او زما دا سرې پیزار دا سرې وسکټ دا سرې لباس ما اغوستی و دلته چې رالم تاول په دیاړۍ مزدورۍ باندې ولګولم رو رو دې وزیر کړم کله کله چې کوم دی نو هغه زما دې زړه ته وسوسه راشي چې تره باچا څومره لوی وزیر یې اوس که ته دا وغواړې خلک ستا سره دی دا باچا ته لرې کولی هم شي دا ځای دې قبضه کولی هم شي مال ته المارۍ کې دی خورې زه ورشم چې ایازه دغه دې جامې وې ګورې ښه دا دې وسکټو دې پیزارو ته یې وګوره په دې حال کې راغلی او باچا را باندې دومره احسان کړی دی نن چې په دې مقام باندې دا دې باچا احسان دی زما زړه کې چې کم تکبر دی هغه د خاورو سره خړ شي زما چې کم دی کم پړه کې کومه جذبه راځي هغه د خاورو سره خړه شي او زما هغه ضمیر چې کم دی نو واپس هغه خپل زوړ طرف ته رامایله شي بهر کیف خبره ما دې پورې کوله چې ته یو کارخانه کې د هغې د اصولو خو ته پابندي کې اوس ته خپله دې ته یو سوچ وکړه تاله چې الله کم رزق درکوي د غنم دا یوه دانه رواله لاس کې ونیسه دې ته لږ سوچ وکړه دا دانه د کم مراحلو نه راغلې ده دا چې ځمکه کې ما وغورځوله اوس د دې نه زه خبره ونم چې کوم ځای کې دا نه غورځېدلې ما خو توغه هم کرلې په هغې د پاسه خاوره اوښتې ده الله دا ځمکه چې کوم دی د هغې دپاره هغه داسې یو بهترین مسکن وګرځو چې هلته کې دانه وچاوده
او بیا الله په خپل قدرت سره هغه سخته ځمکه د یو نري تیغ دپاره څنګه کولاو کړه څنګه یې وچوله که دغه تیغ له ته پوکې ورکې دا چې کوم دی نو ماتیږي او هغه تیغ رو الله څومره اسباب د دې لپاره مهیا کړل نورې د دې لپاره سپوږمۍ د دې لپاره وریځې اوبه د دې لپاره او بیا دا په کومې طریقې سره لو شو او دی په کومې طریقې سره وږی ونیو بیا د هغې نه وروسته سره څومره مراحلو نه دا تېر شوې ده او دا زما خولې ته نوړې راله دا چا کړي دا الله کړي کوم ذات چې بیا ستا دپاره داسې بندوبست کړی دی د اوبو پر یو قطره باندې خیر دی لږ سوچ وکړه دا ستا پر لاس کې چې کم ګیلاس دی دې ته رسکلو نه مخکې لږ سوچ کوه هغه ایاز دی محمود غزنوي او پیره بهر ته وتېری په ښکار باندې راغی تږی شوی ډېر سخت تږی دی ایاز ته وایي ایازه زغله اوبه راوړه د تندې نه غرق شومه ډېر سخت تږی دی خوله یې وچه شوې شونډې یې وچې دي ژبه یې وچه ده ایاز ورله یخې اوبه راوړي او ګیلاس یې راسې نیولی دی ورته یې بادشاه را اوبه خو در کوم تکلیف دی هسې هم ډېر تېر کړی دی یو منټ زما لپاره صبر وکړه یو تپوس در نه کومه ورته وایي وایه آیا څه تپوس رانه کوې وایي دا راته وایي دا کومه تنده چې درته لګېدلې که د ټولې دنیا نه الله تعالی اوبه ختمې کړې او دقه یو ګیلاس اوبه زما پر لاس کې چې پاتې ده او ستا دقه تنده یې را کومه چې تا ته لګېدلې ده هسې را یو ګیلاس په پسو باندې والې وایي پر یې نیمه بادشاهۍ باندې به یې والمه وایي ښه یو تپوس در نه بل کوم بیا اوبه واله وسکه مختصر تپوس کوم یې سري وی بیا که ستا واړه بول بند شول او څوک د هغې علاج نشي کولی یو طبیب دنیا کې رایي چې هغه طبیب چې کوم دی هغه ستا علاج کولی شي چې دا یو ګیلاس اوبو نه چې واړه بول جوړ شوي دي دا چې کوم دی نو ستا آزاد کړي هسې ته به څومره چې کوم دی هغه له پیسو ورکولو ته تیار شي وی یاره دا نیمه بادشاهي به ورله ورکړمه دې ته به تیار شم ځکه ما ته به ډېر زیات تکلیف وي ورته اوس دا ګیلاس وڅکه خو دې خبرې ته هم لږ سوچ کوه چې هسې نه پرې دومره حکومت باندې لږ مغروره شې ګورې دا د الله تعالی عطیه او تحفه ده تا ته ځکه ستا ټوله بادشاهي چې کوم دی دا الله د دې یو ګیلاس نعمت چې کوم دی نو هغه ثمره نشي ادا کولی قیمت یې نشي ادا کولی په دې وجه ځان ته کله کله چې کوم دی نو سوچ کوه چې د الله د قوانینو نه بغاوت زه کومه خو الله چې را کومه غله را کړې دا د کومو مراحلو نه تېره کړې الله چې را کومې اوبه را کړي د کومو مراحلو نه یې تېرې کړي دي زما لپاره الله څومره بندوبست کړی الان کې زه هغه نافرماني کومه هغه بیا هم زما دومره خیال ساتي بهر کیف خبره دې پورې شروع چې انسان له پکار داري دنیا کې د الله د قوانینو نه تجاوز نه کوي ګورې ښه د الله چې کومې پولې قایم کړي دي انسان ته کم حدود قایم کړي دي تلک حدود الله دا الله چې کم حدونه دي د هغې نه به انسان تجاوز نه کوي د هغې دایره کې دنله دنله چې کم دی نو دا به ګرځي که چېرته تجاوز یې کو دی پرې ځمکه باندې مجرم دی دی باغي دی څنګه یو حکومت د قوانینو نه څوک بغاوت کوي دا مجرم دی دنیا کې هم مجرم په آخرت کې هم مجرم الله دې د خپلو احکاماتو تابعدار مونږ او تاسو وګرځوي د نبي علیه الصلاة والسلام په سنتو طریقو باندې دی زمونږ اجسام زمونږ غم خاري زمونږ کورونه الله تعالی مزین وګرځي واخر دعوانا الحمدلله